السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو پاکستان اوس دا وخت چې کم دی نو یو میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. تاسو ته پته ده په هلاکتونو کې اضافه وشوله، حالات مکمل چې کم دی نو د کنټرول نه بهر کړلی شوه. نوي اپډیټ سره ځکه چې انټرنیټ بند دی چاته پته نه لګي، خو د یو سورس نه معلومات میلاو شو چې حالات انتهایی چې کم دی د پاکستان تحریک انصاف او نور هم بلا سینیر رهنماو باندې چې کم دی نو څه ولګېدی، باقاعده چې کم دی نو مقدمې درج کړلی شوي او هغو ګرفتار کړلی شو. تاسو ته پته ده څومره د پاکستان تحریک انصاف رهنما چې کم دی نو نور گرفتار کړلی شو. په کینټ هاوسز باندې حمله وشوله، حمله چې کم دی نو په هغې کې څه وشولو، اف آی آر یې درج کړلی شوې. د اف آی آرو کې چې کم دی نو څه وویلی شو، او د دې سره سره ډالر چې کم دی نو انتهایی بلندۍ ته لاړ او هغه چې کم دی نو قیمت کې انتهایی اضافه راغله او د مهنګایي یو نوی توپان چې کم دی نو را روان دی. په مختلف شهرونو کې چې کم دی نو دا وخت داسې حالات دی چې بالکل څنګه چې په یو جنگ کې یو حالات وي. الله دې خیر وکړي، الله دې زمونږ په پاکستان باندې رحم وکړي. او پی ډي ایم چې څه غوښتله نو بالکل هغه یې وکړله. تاسو ته پته ده پی ډي ایم غوښتله چې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو نه غلطیانې وشي او هغو دغه غلطیانې وکړي. اوس بل طرف ته ویل کېږي چې یاره دا صرف د پاکستان تحریک انصاف کارکونان نه وو، په دې کې باقاعده چې کوم د سرکاري خلک هم وو چې دې څیز له نوره هم هوا ورکړه. تاسو ته که یاد شي ما په تیر شوي یو لاک کې ویلي چې عمران خان په گرفتارۍ باندې به دوی چې کوم دی نو خلک به ډېرې غټې غلطیانې کوي او عمران خان او د هغو لیډرانو همیشه ویلي چې پر امن احتجاج کوي، خو دوی به احتجاج پر امن کوي نه. په دې سلسله کې به تاسو ته پته ده دا به ګرفتاریږي، په دوی به پابندیانې لګي او نورې مسلې مسایل به دوی ته کریټ کېږي، تر دې پورې چې کیدای شي د دوی پارټي هم ختمه کړي، کیدای شي د عمران خان باندې مکمل طور پر بین هم ولګي. هغه غلطیانې کومه غلطیانې چې پی ډي ایم غوښتله چې د دوی نه وکړلی شي. نن به موږ ټوټل په دې پوینټونو باندې خبرې کوو، خو د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ بند دی، ویډیو پیغام خلکو ته په اسانه نه رسي، نو د لایک بټن د سره ضرور دباوهئ او ویډیو چې د سره څومره کېږي هغومره یې د سره شیر کوئ. اوس راځو د ټولو نه اوله چې کوم دی تاسو ته پته ده په کینټ هاوسز باندې چې کومه حمله وشوله، په کینټ هاوس باندې چې کومه حمله وشوله نو ویلی کېږي چې په دې کې د 15 کروڑ روپو چې کوم دی نو باقاعده داسې قیمتي سازو سامانو چې دا دغې خلکو وړی دی. اوس د دې به چې کوم دی نو وروسته پته لګي چې چا وړی دی، واقعي وړی دی او که وړی نه دی که نه، دا هسې یو الزام دی. د 15 کروڑ روپو د نقصان سره سره چې کوم دی مختلف املاکو باندې ور لګېدل، جناح هاوس باندې اټیک وشو، نور چې کوم دی نو داسې 20 جرمونو کې هم چې کوم دی نو په هغې باندې مقدمې درج کړلی شوې. انسداد دهشتګردي مقدمه چې کوم دی نو باقاعده درج کړل شوه. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان، شاه محمود قریشي سمیت چې نور هم څومره کارکنان دي هغه چې کوم دی نو ګرفتار کړلی شوي. اف آی آر پکې وشو، اف آی آر د ډي اس پي اشفاق رانا په مدیریت کې وکړلی شو، ټیک شه مدعي پکې هغه و. د دې سره سره تاسو ته پته ده چې په اف آی آر کې دا وویلو شو چې د پاکستان تحریک انصاف رهنما چې کوم دی نو دا د خپلو عوامو ته اډر ورکړی چې یاره تاسو ورشئ په پولیسو باندې اټیک وکئ، په آرمي باندې اټیک وکئ او د دوی چې کوم دی نو څه وکئ، بېعزتي وکئ. حالانکې تاسو ته پته ده چې ډېر شه ټویټس اوس هم پراته دي چې هغو بار بار ویلي د پاکستان تحریک انصاف چې څومره رهنما و چې تاسو پر امن احتجاج کوئ. په اف آی آر کې دا هم ویلي دي چې په کینټ هاوس باندې کومه حمله وشوله نو دا د چا د لاسه وشوله، دا د میا اسلم اقبال او محمود الرشید په سربراهۍ کې چې کوم دی دا کوم خلکو دا روان شوي وو په کینټ هاوس او په جناح هاوس باندې حمله وکړله چې دا 2 کسان د پاکستان تحریک انصاف رهنما دي او دا اف آی آر چې کوم دی نو دا په تخت سرور روډ تانه کې چې کوم دی نو درج کړلی شو. اوس راځو د ډالر وړاند ته چې ډالر ډېر په غټه سطح باندې وړاند شروع کړی دی. په انټر بینک کې 295 روپو ته چې کوم دی نو د ډالر قیمت ورسېدو چې د دې وجې نه تاسو ته پته ده د پاکستان روپۍ به انتهایی بې قدره شي. د پاکستان په روپو کې به چې کوم دی نو انتهایی کمیر، بالکل د پاکستان په روپو به هیڅ نه کېږي او د مهنګایي یو نوی توپان را روان دی چې الریډي عوام د مهنګایۍ دې توپان چې کوم دی نو څه کړی دی، ښکار کړی دی. او تاسو ته پته ده د دې ذمه دار څوک دی چې ډالر ولې چې کوم دی نو په ډالر کې استحکام نه راځي، دا صرف او صرف پی ډي ایم ګورنمنټ دی. دا د پی ډي ایم نااهلي ده چې ډالر داسې غټې سطحې ته ورسېدو، مهنګایي طوفان چې کوم دی نو را روان دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. په اخره کې راځو چې د پاکستان تحریک انصاف کومه رهنما چې کوم دی نو ګرفتار شوي دي او په کومه شهرونو کې چې کوم دی نو د هلاکتو تصدیق شوی دی چې څومره خلک تر اوسه پورې چې کوم دی نو هلاک کړلی شو. پته ده چې شاه محمود قریشي چې کوم دی نو بیان ورکړی چې بالکل دا به راځي او ما به ګرفتار کوي. ما خو داسې څه اشتعال انګیز بیان هم نه دی ورکړی، نه مې داسې دغه ورکړی، ځکه باقاعده ما بار بار خپلو اډینس ته ویلي دي، ما بار بار خپلو کارکونانو ته ویلي چې تاسو پر امن احتجاج کوئ. خو چونکې دوی ما ګرفتاری او چونکې دا د عمران خان سره د وفادارۍ یو مثال دی، دوی د ما ګرفتار کې هیڅ مسله
نشته دی. 40 سال مې چې کوم دی نو په ایماندارۍ باندې سیاست کړی دی او د عمران خان سره ولاړ یم او د عمران خان د نظریې او د هغې د سوچ سره زه ولاړ یم. دوی چې کوم دی د سپریم کورټ نه په تیر شوي شپه باندې فواد چودري هم ګرفتار کو، چې حالانکې د فواد چودري سره حفاظتي ضمانت و چې داسې نه وه په کار، خو دوی باقاعده هغه هم چې کوم دی نو ګرفتار کو. تر اوسه پورې 47 کسان چې کوم دی نو شهیدان شوي دي، چې د دې تصدیق د پاکستان تحریک انصاف والا کړی دی. اوس تاسو ته پته ده چې په دې کې 14 کسان د پیښور سره تعلق ساتي، یعنی زمونږ د ښار سره پیښور سره، او بقایا د نورو غټو ښارونو سره چې کوم دی نو دا څه کوي تعلق ساتي، چې بالکل داسې یو حالات جوړ شوی دی چې یو میدان جنگ جوړ شوی دی چې دا اتو نه ډایرکټ چې کوم دی نو 47 ته وخت او د دې تصدیق وکړلی شو. ویډیو پیغام د سره ضرور شیر کړئ چې دا معلومات ټولو پښتنو ته ورورسي. په اخر کې خپل ورور شهید اقبال اجازه ورکړئ. الله